د رمضان مبارک د میاشتې فضایل، د رمضان مبارک د میاشتې انوارات، برکتونه، رحمتونه دا ډېر زیات دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او احادیث مبارکو کې موږ هغه ښودل شوي دي. د دې ټولو نه ټول خلاصه هغه د انسان په یو څیز باندې منحصره کیږي. هغه یو څیز څه دی چې ته دا وړ انوارات، دا وړ برکات، دا وړ رحمتونه دا په یو ځای باندې حاصل کړي. یو څیز دی چې د هغې په وجه باندې حاصلولی هم شي او د هغې په وجه باندې ضایع کولی هم شي. هغه یو څیز څه دی؟ هغه یو څیز د انسان اخلاص دی، د انسان تقوا ده، د انسان د آدابو او شرایطو سره د رمضان المبارک د میاشتې روژه نیول دي. که په دې سره د دا روژې ونیولې دته به کامل اجر او ثواب د انوارات چې د باران د څاڅکو په شان د دې میاشتې د الله رب العالمین راولېږي هغه به ورته کامل حاصل شي. لکه مثال په توګه واورئ، اسمان نه باران راولېږي، دې باران ته دا لوښی چې کوم دی دا په مخ باندې کېږده، نو که یو څاڅکی په ورځ کې یو څاڅکی په دې کې لوښي کې لګي، نو یوه نه یوه ورځ به داسې راشي چې دا لوښی به ډک شي. خو که چېرته په میاشتو میاشتو باران ورېږي، په شېبو شېبو باران ورېږي او دا ورته لوښی سیده نه دی ښودی، لوښی دې ورته الټه په بل مخ باندې ښودی دی، نو که په کلونو باندې باران ورېږي ځان ته دې ورېږي هغه لوښي باندې به هغه اوبه ښکته چې دی نو هغه خویږي او باندې کې به یو څاڅکی هم جمع نه شي. داسې د انسان د رمضان المبارک د برکتونو مثال دی. دی به د رمضان المبارک رحمتونه او برکات هله حاصلوي کله چې دی د خپل زړه لوښی چې کوم دی هغه سیده کړي، هغه صفا کړي، هغه د رمضان المبارک د انواراتو دپاره برابر کېږي. هله به درته د رمضان المبارک انوارات په لوښو کې راځي او درته ښکاري کېږي. نور د رمضان المبارک د خیر د انسان نه محرومه کېږي. رمضان المبارک کې الله رب العالمین انسان ته ډېر زیات رحم باندې او کرم باندې هغه انسان ته ګوري. معمولي باندې ګوري د انسان چې زما دا بنده یو عمل داسې وکړي چې هغه عمل ماته خوښ شي او زه دته بخښنه وکړم، زه دته مغفرت وکړم، زه دته نه راضي شم په یو مختصر عمل باندې هغه دې زه د جنت مستحق وګرځوم. الله رب العالمین په رمضان کې داسې د الله رب العالمین معامله په رمضان کې د بنده لپاره داسې